السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو د غم خبر مخې ته راغلی دی چې د پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهید په رښتیا وفات شوی دی او کونه دا دروغ دی. نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټالۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو یو د غم خبر مخې ته راغلی دی چې د پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهید چې وی هغه ته د زړه دوره شوې ده او د زړه دورې د لاسه اسماعیل شاهید په حق باندې رسیدلی دی. ملګرو چې کله موږ د دې خبرې معلومات وکړو نو موږ پیله په چغو باندې ځکه وجړل چې اسماعیل شاهید ټول عمر زموږ د پښتنو په مخ باندې خنداګانې راوستي دي او هغه لا تر اوسه پورې په خپله ډرامه کې داسې نه پکې کچا خبرې کړي دي او نه پکې د فحاشۍ اداکاري جوین کړې ده. ملګرو اسماعیل شاهید چې د چارسدي اوتمانزو اوسیدونکی دی او هغه په سرکاري هغه د سرکاري یوې محکمې کې 18 ګریډ افسر خوم دی. اسماعیل شاهید کې عجزي ده او فقیري ده. اسماعیل شاهید په هر ډرامه کې زمونږ د پښتنو لپاره یو عبرت خولی دی او ټول عمر زمونږ د پښتنو په مخ باندې خنداګانې هم راوستي دي. ملګرو اسماعیل شاهید 3 ښځې دي او یو ښځې پکې طلاق ورکړی دی او 2 ورسره موجودي هم دي. ملګرو د اسماعیل شاهید دی وخت کې 6 بچي دي چې هغې کې 4 زامن دي او 2 یې لوریانې دي. ملګرو اسماعیل شاهید چې اوس ما څنګه فیسبوک کولاو کړو نو په هغې کې لیکل شو چې اسماعیل شاهید ته د زړه دوره شوې ده او د زړه دورې د لاسه اسماعیل شاهید په حق باندې رسیدلی دی. ملګرو چې کله ما دا خبر واورېدو نو زه ډېر سخت خفه شوم او زما مخ باندې داسې یو د غم ماحول جوړ شو ځکه چې د ټول عمر زموږ مخ باندې خنداګانې راوستي دي. ملګرو چې کله ما ویل چې نن سبا خلک په سوشل میډیا باندې ډېر دروغ وایي راشه ته فول تحقیق وکړه. خو چې کله هم ما فول تحقیق وکړلو نو اسماعیل شاهید ته د زړه دوره نه وه شوې. اسماعیل شاهید په سر باندې درد راغلی او په هسپتال کې پروت او ډاکټرانو ویلي دي چې انشاءالله ډېر زر به ټیک شي. خو چې په سوشل میډیا چې دا کوم خبر روان دی دې خبرې کې هیڅ حقیقت هم نشته. ملګرو هیڅ چاله هم نه دي پکار چې د چا په زندګۍ کې ګوتې ووهي. الله پاک دې اسماعیل شاهید لا نوره هم لویه زندګي ورکړي. الله پاک دې هغه له روغ صحت ورکړي ځکه چې هغه دومره په غم ماحول کې زموږ د پښتنو په مخ باندې ډېرې خنداګانې هم راوستي دي. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.